السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات سامعین کرام، نن در سره یو احادیث مبارک په دې مختصر شان ویډیو کې شیر کوم. امید دی چې تاسو به زما په دې خبرو باندې پوه شئ او بیا دی الله رب العالمین په آخر کې د حدیث ته اوریدلو نه بعد منګ او تاسو ټول ته په صحیح معنو کې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هغه حدیث الفاظ داسې دي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کامل مومن پتاسو کې هیڅ یو کس تر هغه وخت پورې نشي جوړېدی تر څو چې د خپل والدینو نه، د خپل اولاد نه، بلکې د ټولو خلقو نه زیات مینه او محبت د الله د رسول سره ونه ساتي. یعنی دی به د والدینو نه، د اولاد نه او د ټولو خلقو نه زیات محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ساتي. اوس موږ او تاسو راځي په خپل ځان کې وګورو چې آیا زمونږ مینه محبت د سپو سره زیات دی که زمونږ مینه محبت د کمترو سره زیات دی، که زمونږ او د ستاسو مینه محبت د توتیانو سره زیات دی، که زمونږ او د ستاسو مینه محبت د دنیادار خلقو سره زیات دی، که زمونږ او د ستاسو مینه محبت د مال دولت سره زیات دی. که چیرې د دې څیزونو سره زمونږ او د ستاسو محبت وي او د الله رسول مو هیر کړی وي، نو موږ او تاسو خو مؤمنان یو الحمدلله، خو لیکن کامل مؤمنان موږ او تاسو نه یو. یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو: اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، زه له تا سره ډېر زیات مینه محبت ساتم. نبی علیه السلام ورته وفرمیل: وګوره څه وایې. هغه صحابي بیا عرض وکړو: اے د الله رسوله، زه له تا سره ډېر مینه محبت کوم. نبی علیه السلام ورته بیا وفرمیل: وګوره څه وایې. صحابي په درېم مرتبه عرض وکړو: اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، زه له تا سره د زړه له کومې نه چې کوم دی ډېر زیات مینه محبت ساتم. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه صحابي په جواب کې ارشاد وفرمیل: که چیرې په حقیقت کې ته په خپله خبره کې رښتینی یې، نو بیا د غریبۍ قبلولو دپاره تیار شه، ځکه زما سره محبت کوونکي او زما سره محبت ساتونکي باندې دغه غریبي په داسې تیزۍ سره راځي لکه څنګه چې د یو اوچت مقام، یو اوچت ځای نه په ښکته باندې چې دا اوبه را بهیږي. دغه وجه ده چې اکثر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به په غریبۍ او په لږه تنده کې به چې کوم د خپله زندگی تر سره کوله. همدغه شان اکابر لوی محدثین، اکابر صوفیان، اکابر فقها هم په اکثر وختونو کې چې کوم د مالدارۍ کې هغه نه دي پاتې شوي.